وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تعریف هغه هم د مخالفینو د خولې نه نو دا ډېر زیات خوند کوي. حافظ حمدالله صاحب د عمران خان په باره کې داسې بیان جاری کړی دی چې د یو سړي د ختمولو دپاره تاسو آئین ختم کو، جمهوریت، پارلمنټ او عدالتونه او ټول ملک ختموي، اوس ځوانان ختموي او دا ډېره خطرناکه منصوبه ده. د ځوانانو ووټ ختموي. په دې مقصد کې به چېرته هم کامیابه نه شئ. یو سړي د ختمولو دپاره تاسو پوره ملک ختم کو. نو دا هغه سړی د عمران خان چې دغه خلکو به ورته وایي چې دا د یهودیانو ایجنټ، اسرائیلي لینک او دا قادیانیانو ته کار کوي او دا د یهودیانو ایجنټ او دا اسلام ته خطر ده. و الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت ورکول والا د الله ذات دی. نن د عمران خان مخالفین دوی د جیل نشي تیرولی، دا نشې کوي، دا آیس کی، دا چرس کی، دا شرابس کی او دا د زنا کیسونه پې او د نکاح کیسونه پې، عدت کیس، قسمه قسم کیسونه په دې سړي باندې وشو، په عمران خان باندې. او الله تعالی فرمایي چې زه چاله عزت ورکوم، زه چاله ذلت ورکوم، مرضي زما ده. انسان څوک دی چې انسان به چاله عزت ورکړي او څوک په ذلیله کړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عمران خانه ټول سیاستدانان درته لوګي شه. عمران خان زنده باد.